أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیرو قدرمنو یقینا تاسو ډیر بختور یوئ. زکه سم ډیر خلکونه قوس المنځ ترسي دالته سبحان الله څوک المنځونه کوي او څوک تلاوت کوي. دو ډیر بختور خلک دي. خو زه په دې ډیر خوشحال یم چې زه بله ورځ بهار مو نوستو پوسنه څوره کسانر کوزیدل ټول ځوانان وو تقریبا. دو ډیره خوشایند خبره ده چې مو ځوانان جمعې لمانځه کې شرکت کوي. انشاءالله دوی نه به یوه ډیره ښه معاشره جوړیږي. راشم د خپلو خبرو ته مو د خبرې ځکه نه کوو دلته خلق روشي بیا جمعه وي خطبې وي بیا د مانځ کې ورکې د نور پروګرام چلیږي بیا د متام وي نه خلک د ستړیا شي او ډېر انتظار کوله دویا ګرانه دی. خو بیا لکه خلک یې لږ لږ دغه وټساپ کې وغیره د لږ لږ مویا کسو خو څه ورکې یایو نه نو یاره دغه انجمن خو راغلی دی سره خبرې نه کوي هغه دا خو چوپ چوپ دي. بیا غوصیب دا خلق یایی چې غوصیب دا څنګه دي د سیایی نه سار مو د سیایی چې ډیر ویلي قرآن خدي ویلنو او تقریرونه دا خبره خاده چې شای عملی وکي هغه خلق وکسي نه خشای هغه دی دا نه چې زه اوس دلته ودرې دومې تاسې مخکې که پنځه خبرې ښې کوم کیدای شي یوه خبره مونه داسې اوځي چې هغه کې یا څوک خفا شي یا قوم ته ورکې تاوان وي. د ځکه مو د دین هغه کوو ډېر پرهیز د کوو بله دغه میک کوم دی دي کې ویا ورکې دی نو کله ورې سړی جذبتیا کوي نه دا ټولې واجې دي. خو موږ سره غلي یو تقریبا یوه میاشته 12 ورځې لکه شوې چې مو انجمن ته راغلي یو. تاسې یقین وکړئ چې رژې میاشتې نه مو بیخیا نه یو پیدلي چې دا رژه څخیل تیره شوه وریځه څخیل تیره شوه دومره دا قوم دوره زیات در بردرې سر په سر دی. نور هوښیار خلک یې مخکې سوچ خپل کوئ داسې ځي ته دا قوم لوړ دی چې سبیل نه مخومه پورې چې څوک راغلي دي هلیکاپټر ایما خو بیمار دی ایما خو خلخانه بهار سي ایما خو وړکي یونیورسټیونه پاتې شول. دا خبرې دي او بل طرف ته ګوډې مو ویلوړ دی 2 میاشتې شوې یوه میاشته شوه 4 شپې شوې وړه ورکې داسې شوي دي. دا ټوله ورځې سبیل نه مخومه پورې د دنیا خمارې ته مو نه یو لیا شوي او نه مو چې ته خبره کړې دی نه چې ته چوته وزرخیو ته نه یو لوړ. خو دا چکار مو دغو افسرانو کیا کړی دی نن ډي سي ته څه صوبېله برګیډیر ته څه بله ورځې کارنیل ته څه نو دغه ځي پورې یایو چې خیر دی ګزاره په کور دی کوندې سبا ورځې دینه خاوي کوندې بله ورځې دینه خاوي. خو کومه یوه کنوایي چې رژې 14-15 کې وشوه هغه کې 4,500 ګوډي روغلل پراچینور ته 4,500 ګوډو نه مو بازار پراخ شو گزاره وشوه. اوس بله کنوایي وشوه تقریبا 245 اکاون لګبګ ګوډي روغلل دوی روډ باند کو څه چال دی چې تریټ دی. بیا وا کوشش بله ورځې ډېر وخت نه بعد بیا کنوایي خو خیر دوی دا اوس یایي چې د کنوایي نه ما یایي مو دا ورته یایو د کنوایي منوایي خبرې اوس پرېږدئ اوس یې روډ خبره کوئ. خو دا روډ به یوه ورځې خلاص وي سبیله تونه یا نونه تو 4 بجو پورې 3 بجو پورې. زه دې ته اریان یم چې بله ورځې بیا به مشکل 200 پورې ګوډي روغلل نو مغال یاره دی مغا روډ دی او هغوی نه هغو ورځو نه د ورځې استرې دي 4,500 ګوډي روغلل بیا بله ورځې اله 200 ګوډي اله بېله روغلل 200 پورې ګوډي دو څه وجه کېدای شي دې ته مو نه پوهېږو.
و ادارې دلته چې دی هلته آرمي دی دلته اف سی دی دلته پولیس دی داسې نه دی چې څوک شته نه حکومت دی حکومت سپور دی حکومت سره زور دی زه دا خبره تاسې منځ کې کوم چې حکومت خو مو منلی دی حکومت توری منلی دی موږ ځکه منوي مو پلور منلی دی مو نیکه منلی دی حکومت مو حکومت تسلیموو مو حکومت لاندې وخت تېروو مو حکومت څه اوسه پورې ټکاره نه دی ولې نیو څه ویو ایتو غږ د زه کوم ایتو پالیسي کومه دی غږ د زه منم بار زه ورته وایم چې تو کوم بورډ ولګولو په بورډر دو د یو تورای کوم مني دو د نور خلق نه مني ځکه مو دا کورمه دی دا مو حکومت دی دا مو خوبره دی نور خلق څوک دالتا دی اپلا دی دالتا دی هغه د جول ته تو بورډ نه خوخوي خو بیا نه پیږو څه خبرم چې څه چال دی چې صورت واکو مو لرو اغوره خمیات حکومت مو ته نه رکوي او بیا بهر هول ډیر واخ بعد ورځ خلاص شو او بیا ورکی مو کور نه وشولو هغه په لوا پرون ورځ څه خبرم بنځل شپورس ایمبولانس راغلی دي تاسو ته پاته نشته بیا هغه پټل ودرېږي بیا دالته مو دغه نه ټلیفونونه بیا ټلیفونونه بیا دغه نه خلک لوټ شي هغه لځایو کې 500 شي بیا لځایونه نه پرېږدي د فرمی سلامت پر بلند صلوات اوس خو دی پیری مو داسې خبره شوې وه چې کاګوډي پاتې شول په سبیلې ته روبسه خو هغه خو نه وشوله نو بیا داسې وه چې نه داسې به بیا نه وي داسې به وي چې هفتې کې به یو اورې چې خامخا مو روډ چلوو سره به بیا د مو د پسنجرو والا د سپرلیو والا دو کورباک او په دې ډېر خلک وي سور دي ماسي پیښور کې وي سور دي دغه بله وي سور دي خو هغه ته خبره پاتې نه شوه لځایو کې ډېر خلک دي بیګا مو ډېر کوشش کړی و چې تاسې دا خال مو ته وباسوئ نو هغه کې دوی وی چې یاره د کوم ګوډي دلته راغلي دي خالي چیڅي دي کې دوه درې کسان په کور د سپریږي د دا خال به امور کې وبسو نو مو تاسې لیارې کې وی خلکو ته چې د خال بیا کوزوي ما دروي ما هغه کې پرون دوی دا کور نه وکړو مو ډېر زور په ویر کو نن اوس کې دا شي خال کې اوس بسلی وي اوس خو هغه وکړل چې یاره دا ګوډو کې سپریږي دا وځي خو مو دالته روغلو خبر نه یو کې دا شي خلک روان شوي وي خو بد قسمتۍ نه بیګا شپې کسه 15 کسان یاره دوی خولې نه 15 کسان ملیخیل والا وتلی دي په بګن هغه کې 3 کسان مړه شول افسوس خبره ده توی کې هلته مړه شول اوس آخواند خو پاتې نه شو که نه که تو بیګا دا خال مو ته بسلي وی کې دی شي نن دا نه وی شوي ځکه زه خو مجبور یم که نه زه خو داسې مجبور یم چې خال نن سبا زمیندارو ته اهمیت نه ورکوي خال بهاره وندې ټول سي بهارې تاسې کس وي مو خلک په دریاب ورګډېږي نن ورکې کشتۍ غار کشي سبیله مغې کشتۍ کې بیا خال سپریږي خو دوخې مو مجبوري دی که نه مو وطن داسې دی زه په اوبو یا ځان وړم خو خلخوانې ته به چی کوم دالته مو ته هغه شی جوړ شوی دی لکه ایټلي تاسې او دغه نه پېښوره پورې یا پېښور خو پرېږدی څپریو پورې نو ته مو چې نشي بولی لږ ځان سره په کور دا دی د حکومت ته مو یایو چې لږ ریوانه کې خسترګې وغړوي ډېره باده خبره دی ډېر شرم خبره دی قسم دی که او بله بګن والا خپله یایي تاسې دار شکست وي بګن والا یایي چې په د سیخ سره کرڅه خو په لوړو جوارو ماڅه په شپو ماڅه نو بیا کوم ځای شیو کې پاتې شو مو یا ویلی دي چې ته په کوم ځینارڅې ایمو لیار ایمو طرفه خلاصې دي مو اعلان کړی دی یک طرفه مو ته کړی دی اوسه پورې شکر دی چې د سویلیانه دي خلاف ورزیه نه دی کړي دی نه مو خود د قوم نه ډېر خوشحال یو تقریبا کوواټ میدا چې شوي دی هغه نه وروسته توري سړي خلاف ورزي نه دی کړي نن ورځې پورې دوی چې څوره کړي دي هغه ټولې دنیا ته معلومې دي خو مو طرفه نه دی شوي
نو مو دغه حکومت ته بله ورځ ما ورته وی چې تقریبا 80% امن راغلی دی چې ته 20% د 80% امن د نخرپیږي مو د تیایو چې په کور دا د کروي وکوي مو د تیایو چې په کور دا د روډ خلوشي د لیاره خیتو دی کوم د سرک خیتو دی حکومت ته د سرک نه بیړه وکا دا سرک د خلوشي چې د خلک خپل کاروبارو کې مصروفي مو قوم ته ډیر تکلیف دی دغه لیارې واجنه مو ډیر ذلیل شو خو حکومت نیمودی نه پیږو څه پالیسی دی دو لږه مشکله دی پیاوله روب شم د بل طرف ته لږ د خپل قوم ته یا قوم والا لګیا دي د فیسبوک کې لګیا دي د واتس اپ کې لګیا دي یو میسیج هغه وکي د بل بیا مغه مقابله کې بل وته وکي بیا ما هغه بیا وکي دی بیا بل وکي خلکو ته وصیت نصیحت په موبایل کوي په فیسبوک کې کوي په واتس اپ کې کوي خلکو ته زیاړیان دي نه کوي خلکو ته خبریا باندې کوي دا چې دی دیني نه پیګو دغه خلکو کور نشته مو خو څوره شاګدو صرف باندې ته بلوس وی سبیل نه مخاو پوری یا خو ډیر دولتمن خال دی یا خو ساره څلرینا بس اندي ځکه چې بل ورځي وسړي ډېرې نجایز زیاړي کړي وي توهین کړي وو ناغا حکومت گرفتار کو تو سبو پاتې وي حکومت چې گرفتار کو ناغا دسی سړای دی چې دالتا پکړای وسی ای چینل لري نو مو خو کسا مو ټوله ووري دالته واپس سلا شوی دی عنایت له وخت کې دی هغه کې دی جلال کې چې چا مقدسات او تسپکی خبري وکړي چا صحابه او تو وکړي چا امهات المؤمنین وکړي چا اهل بیت نو وکړي هغه نه مو 15 لک روپے او 15 پسونه خلو خو سپوري څو کار مخته نه و بل ورزي دا سړار مخته شو دو گیر شو حکومت ونیولو خو دومره نجایز الپوس چې کوم دي استعمال کړي وو که تاسو وریدلی وای نو زین چې مړم وکړو خو بیا پلور او چون کې پلوري روغ خلخوانای بنتي خو غریبانا نغني هیڅ علاج نه و کله خوای نو پښتو کا پتی راواله د دا شیونه کوم دي دغه اوس خېشتینوب ته نو کوي کم اوس خما کوي کم که بهار نه کوم خال دي کوي هغه په کور د مزدوري وکي که بیا خومه خو کوي بیا خدالته چې څوک وي پلوري دی وروري دی څوک دی مخ باغر نسو خو تاسو به ما دا تاسو کوي دین علاوه بل خبره ده وی امن پیغام ورکړی دی مو امن غوړو مو کورمي کې امن رولو قسم مور غلي دي شي پوره مو مستقل انجمن نه دي نو تاسو خود پوه شئ مو دغه کې یو امن جوړ شي یو ادم ملاره و نشي بیا به مغه مستقل انجمن به جوړیږي هغه به کیږي خو دغه ټولم رسته ضروری ده دا حال خبرې ما کوي څوک یې جنا د پک اپ په د تلوټ کوم څوک یې جنا په مو چې روشي د سی بو کوم کسا نن زه دغه نه اعلان کوم چې څوک شو ځنه کور وکړو هغه خپل ذمہ ور دی ای قوم په سلا نه دی مو قوم په سلا امن دی مو قوم په سلا روغ سوته مو قوم په سرا لیار خل سوال دی بس نور ډیره خبرې نه وغدو دې پوره مو وکړي څو خبرې دتا چې لګ ډیر توسي معلوم شوې مو د چیک او کوم ځکه لګیایو چټي خبرې کوو تقریرونه کوو خال تنګو دو بنه کوو او خدای ته مسول کوو چې خدای ته مو بات هول یو په خو حال بدل کی والسلام علیکم